دنیا غشي ته وایي چې سړی د خدای او د رسول د یاد نه وباسي. منځ ته پاتې شي، زکات ته پاتې شي، حج ته پاتې شي، روژې ته پاتې شي. کسب د دنیا نه وایي د شریعت په اصطلاح کې. نوکری ته دنیا نه وایي، زمینداری ته دنیا نه وایي. دا خو ضروري دی په انسان. څنګه چې مونځ په انسان فرض دی، نو حلال روزي ځان له ګټل فرض دی. که د نوکری په شکل کې، که د تجارت په شکل کې، که د زمینداری او که د خپل هنر او کسب په شکل کې، دا ضروري ده. ځکه یو حدیث شریف کې سید الکائنات وایي فی طلب الحلال فریضة بعد الفریضه. حلال روزي ځان له ګټل دا دویم نمبر فرض دی پس د فرض د خدای نه، د مونځ او داس نه پس. خو دنیا نه ده ښه، او د دنیا محبت ته زموږ خپل پیغمبر د هرې ګناه سر ویلی دی. حب الدنیا راس کل خطیئة. د دنیا محبت دی ته وایي چې سړی په دې خپل کار کې دومره ورننوځي چې مونځ ته پاتې شي، زکات ته پاتې شي، حج او روژه او ښکلي اخلاق او روز و شب لکه د لیونو په شان سرګردانه. شریعت دا نه خوښوي. د دنیا کار کوه خو آخرت مه هېروه. د دنیا کار کوه خو وایه چې څنګه د دنیا لپاره محنت کوم او دا لږې روزي دی، نو د آخرت لپاره محنت پکار دی چې هغه ډېرې روزي دي. دنیا له د دنیا مناسب کار او آخرت له د آخرت مناسب. زمون خلقو په زړه کې دی چې څوک ملنګي قبرونو کې ناست دي، شلېدلې جامې دا جوړې ډېر رسېدلی دی نه، یا چې بنګلې وي، موټرې وي، دې د خدای نه لرې دی نه. نزدېکت د خدای او لرېوالی ټول د زړه سره تعلق لري. که دا ملنګ ناست دی د دنیا په غرض او سوال کوي چرس مرس کی دا خود جهان سپیره دی، مې دنیا هم خرابه ده مې آخرت. او سړی په بنګله کې خو خدای ورته رایا دی او دی د خدای دا نعمت ګڼي. مونځ کوي، زکات ورکوي، حج کوي، روژې نیسي، تکبر پکې ني، نو دا د خدای دوست او د خدای ولی دی. په شلېدلو جامو خدای ته څوک نه نږدې کېږي او نه په بنګلو او موټرو د خدای نه لرې کېږي. دا لرې کېدل او نږدې کېدل دا ټول ستا د عقیدې او د عمل او د کردار سره تعلق لري. زموږ د خلقو دا خیال دی صحابه کرام ټول فقیران و نه، فقیران پکې ډېر وو، ځکه هغه زمانه کې اسباب د کسب نو، خو مالدارم پکې ډېر وو. یو صحابي حضرت زبیر دا هغه په حدیثو کې ذکر هم دی، یو وصیت د زبیر یو مشهور حدیث دی د هغه په سلسله کې. وفات کېده، زوی ته وصیت کوي چې په ما قرض دی، زما دا جایداد او دا مکانات دا به خرڅ کړې، نو قرض پې پوره که، او که قرض چې پوره کېده نه، نو د زما د مولا د خدای نه امداد غواړه، او که پوره شو څه پیسې ترې پاتې شي، نو درېیمه حصه یې د خدای په نوم خیرات که. وصیت شو او 2 حصې به وارثانو ته ورکړي. نو بخاري شریف کې د هغه بیان 15 کورې او څه ځمکې وه، او ټول هغه مشر زوی خرڅه کړه د پلار د وصیت مطابق. په هغې هغه زمانه کې 2 لکه کم 6 کروړه روپۍ پرې جوړه شوه. نو چې هغه زمانه کې دومره پیسې وې 2 لکه کم 6 کروړه، د هغې نه په دې حساب اربونه او کربونه جوړېږي. 2 لکه روپۍ پرې قرضه وه، قرض یې ورکړې. 3 حصې وصیت له وکړله. نو زما مقصد دا دی چې داسې مبارک صحابي دی چې د دنیا کې ورته د جنت زیر راغلی دی، په 10 مبشرو کې داخل دی. دویم صحابي دی
دا غنم دی حضرت طلحه او په عشره مبشرو کې دی هغه لسو کسانو کې دی چې جنت زیری ور په دنیا کې را چاندی او سره به ورسره د تجارت نو کله دا چاندی زنګ نیسي نور ته به راوکړو خرابې په وګرځو حضرت عثمان چې څومره مشهور دی او پښتانه ورته عثمان غنی وایي غنی څه صفت نه دی ګوره دا چې د پښتنو د اردو والا نه هغه ته به ذوالنورین وایي حضرت عثمان ذوالنورین حضرت عثمان د دوو نورو خاوند نور نمراد د حضور پاک لوریانې وي یوه لور یې په واده وه هغه وفات شو بیا بله لور ورکړه هغه هم وفات شو په دنیا کې داسې یو شخص نه دی تیر شوی چې په هغه د یو پیغمبر دوه لوریانې یکې بعد دیګرې واده شوي بغیر د حضرت عثمان د سرو غاښونه یې ښیو چې کنډو شي مات شي نو روانه د سرو میخونه ټکول په غاښونو یا مات ټکه ور اچول یا روغ د سرو غاښ لګول دا روان نو مالدارو د حضور پاک زمانه کې جماعت د خټ د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې د خټ د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د خټ هر څلور پنځه کاله پس به جوړو حضرت عثمان وی دا زه په خپلو پیسو جوړو دا به روزانه د خټو جماعت او اسلام د ارلویه شوس د بار نه خلک راځي هغې کورونه ویني چې کورونه د خلکو پاخه شو جماعت ته د خټو وي داسې نه چې زړه کې هتک راشي او دا د دین مسله هم ده اوس چې کلي پوخ شي آبادي پخه شي نو جماعت به هم پوخ جوړوي د خلکو په زړه کې هتک رانه شي نو جماعت یې جوړ کړه په خپلو پیسو خو د اټلي نه په هغه زمانه کې نقشدانې ګټې راوغوستې دا ټایلز او د برما او د رنګون نه لرګي راوغوستې ساګوان دا قیمتي لرګي مخکې خو په 1200 روپۍ فټو اوس پته نه لګي چې په 100 زره او د جومات یې جوړ کړې د حضور پاک او تختول یې د سرو اوبو ورکړې او د ستنو ویښونو له هم د سرو اوبو ورکړې ډېر خلک پرې خفه وو ځکه د هغې هغه زړې نقشې سره محبت دی ورته وایي چې ما د حضور پاک نه اورېدلی دی چې چا څنګه ښکلې په محبت جومات جوړ کړه هغه شان به والا زه په محبت او ښکلې په جنت کې کور جوړ کړم نو زما دا خوښه ده چې زما په جنت کې کور ښکلې نو دا که مالدار نه وي دا به یې کولی شو بیبیانو له یو ځمکه ورکړه باغ هغې په 12 لکه روپۍ خرڅه کړه نو مالدارو او فقیران چې قبر به ولیده په ژړا به شو ژړل چا ورته وی دومره لوی صحابي دا جهادونه دې کړي دي دا کارونه نو ته چې خبر ووینې په ژړا شي ویره قبر ړومبی پوړی ده د آخرت د مرګ نه پس متصل خبر ته تللي نو د خبر کې که سړی کامیاب شو وروستو جهان هم کامیاب دی ورپسې ژوند او که دې کې په عذاب شو نو وروستو ژوند هم حرام مونږ خو به ټول قبر له ځو که نه زما خو بختور دی چې قبر کې ښخ شي که د چا زړي که د چا زړه نه زامن یې د ټولو نه مخکې بوځي قبر نو دومره دنیا کار به هم کوو کسب به هم کوو خو آخرت به یې نه یارم که یو لووار صحابي به او سټک به اوچت که اوسپنه له به یې راخلاصوم خو چې بانک به یې واورېده بس باس اوس د آخرت وخت راغی که درځي به او ستنه به یې ګنډله او بانک به یې واورېده ستنه به یې بیا راوښکله نه او په ځای به یې ټوکړه پرېښوده کېږي به ده د دنیا محبت دغه وخت کې معلومیږي که آخرت خبره دې پرېښوده او په دنیا په کار اړه مې نو ستا زړه کې د دنیا مینه ده او دا سړی تباه کوي او که نه هغه دې وی دا ټیکو دا د دې یو وخت و اوس بل وخت راغی
د دنیا کسب خو د دنیا مناسب بکوم او آخرت یو لوی ژوند دی هغه را روان دی د هغې مناسب کسب بکوم. امام غزالی یو کتاب دی معارج القدس، هغې کې د دنیا او د آخرت د ژوند یو مثال ښیي. وی د دنیا ژوند څومره دی او د آخرت. د دنیا ژوند فرض کړه یو سړي 80 کاله شو، 30 کاله په دې 80 کې شپه ده او 30 کاله ورځ ده. نو 30 کاله چې خودي شي سړی خو هېڅ نه خبر نه شو، او 30 کاله ورځو کې څه دره کوټوالي د هلکانۍ زمانه ده چې سړی ډوبېږي نه د لیونو په شان منډې وایي. ځوانه والا خو دومره فکر نه د سنجیدګۍ د هوښیارتیا عمر پکې لږ دی، 20 کاله کې. او د آخرت ژوند څومره دی؟ دا کتاب کې لیکي د آخرت څومره دی چې د ځمکې نه اسمان څومره لرې دی. ګورې د انور 9 کروړ او 33 لاکه میله لرې دی، خو دا ډېر لرې دی. او د قطب ستوري چې سړي ته وړوکی ښکاري دا د انور نه 50,000 کرته غټ دی، خو دومره لرې دی چې موږ ته معمولي ښکاري. او انور د ځمکې نه 14 لکه کرته غټ دی، او موږ ته د خانک عمره ښکاري، یا د جوارو د غټې ډوډۍ د طبخي عمره. خو دا لرې دي او اسمانونه د ټولو ستورو نه بره دي، د انور نه د سپومۍ نه د ټول ستوري دا د اسمان د لاندې، او دا ګرځي خپل مدار کې. دا چې مونږ ته ښکاري دی ته نظام شمسي وایي، دا ټول د نور نه چاپېره ګرځي. نور په ځای ولاړ دی، د ځمکه تې ګرځي، د سبا ستوري تې ګرځي، ماښامې تې ګرځي، او د عام ستوري د دې ټولو نه بره اسمان دی. نو د ځمکې نه اسمانه پورې څومره فاصله شو؟ وایي که دا ټول د خشخاشو د دانو نه ډک شي، او د هغې اسمان نه بره اسمانه پورې د دانو نه ډک شي، د خشخاشو د اوري د خردل، عربۍ کې ورته خردل وایي، او د هغې نه بره اسمان، د هغې نه بره اسمان، 7 اسمانونه دي. دا ټولې خلاګانې کې د اوري یا د خاکشیر د دانو نه ډک شي، او یو مارغه پې مقرر شي چې تو 4 کاله پس یوه دانه خوره. نو دا ټولې دانې به خلاصې شي، خو د آخرت ژوند نه خلاصي. نو دومره بې انتها ژوند دی. زمونږ ډېر سادهګان یو، ځکه یو طرف هم په آخرت یقین دی او په مرګ هم، او وینو یې دا مخبرې د چا نه ډکې دي، خو بل طرف ته د هغې مناسب فکر نه کوم. د دنیا مینه دا سړی په حرامو کې مبتلا کوي. دا ولې حرام کوي؟ دا رشوتونه ولې لري؟ د دنیا حرص دی، کنې په هغه خپله تنخواه چې ګزاره کېږي نو قسم د سا ټیپر دی خوري، او لږه ډوډۍ دی ورسره د جوارو خوري، دا خېټه د ډېره مړه نه شي. او بچو دپاره حرام قسم دی کوي چې څوک د بچو دپاره حرام راوړي، هغه بچي اول د مور پلار دپاره د غم ذریعه ګرځي. هلکه د دې بچو دپاره ته ځان وژنې، خدای به روزي ورکوي چې خدای د انسان پیدا کړی دی، او دا ښکلې سترګې ورکړې دي، او دا غوږونه یې ورکړي دي، نو د روزې انتظام به یې ورله نه کړی. وی خدا قبول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں. صحابه کرام دغه شانتي وو، کارونه به یې کول، تجارت به یې کو. خدای پاک د نیکانو په بیان کې 18مه پاره کې وایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. د خدای هغه ښکلي بندګان دي چې په تجارت او بیع کې د خدای د یاد نه غافله نه، او د مونځ د درولو نه غافله نه، او د هغې ورځې فکر ورسره یي چې رستو را روانه ده. نو دا زما خوښ بندګان دي، ما ته ګران دي. نو تجارت کول، کسب کول، نوکري کول، د دنیا روزګار هسې ناسته بنده ده. ګورئ
اسه ناست هغه سړی کولی شي چې نور انتظام ولا ځمکې ډېرې کارخانې مثلا کار نه کوي خو هغه هم نګراني ده. نو د دنیا مینه شریعت نه خوښوي. دا معلومیږي د سړي په عمل کې. زه خو به د ټولو نه مخکې ځان ته ووایم چې زما زړه کې د دنیا مینه نشته، خو د انسان د کردار نه معلومیږي. سړی سهار وختي راپاڅي او د سره د مونځ فکر یي، د خدای د رایادېدلو، د جماعت فکر یي چې جماعت ته لاړ چې مونځ وکړم، خدای رایاد کړم، بیا دې ځي دوکان ته. او که نه ناوخته پاڅي او د نوکرۍ فکر یي، د مونځ فکر نی، د خدای د یاد فکر نی، د هغه لوی جندې فکر نی، دا دنیا پرسته او دغه د دنیا مینه ده. ما ورته وایي د حضور پاک وینا ده چې د هرې ګناه سر هغه د دنیا مینه ده. ځکه دې حرام و حلال بیا تمیز نه کوي، رشوت او غیر رشوت او د ظلم او د ګنکپۍ او د ډاکو دا ولې خواګانې زیاتې. هر اخبار چې ګورې توبې به وباسي. هلک یې وتښتو، سړی یې وتښتو، تاجر یې وتښتو، د چا په کور ورغله. دا دغه مردار خواره، حرام خواره، بدماشان چې د هغوی په زړه کې د آخرت یاد نشته. چې په زړه کې د آخرت یاد وي، قسم دی دا کار کوي. د دنیا او د آخرت مثال مې یو بل د خپل استاد نه اورېدلی. وی د سړي نیازبین زوی وي او یو طرف ته چرګه، چرګ هم کوي ته پرېوته او زوی هم پرېوته. او د چرګې راوښکل هم ضروري دی، سل شپږ شلو روپو شی دی. خو دومره وخت یې تا سره چې یو شی راوښکلی شي، ته به هغه چرګه راوباسې که هغه زوی به راوباسې. که چرګه راوباسې او خلکو ته وایې چې دا خو مال دی، آخر پیسې مې پې ورکړې دي، هغې به وایي ټیک ده، خو دې وخت کې د زوی راوښکل زیات ضروري دي. دقه شان د دنیا او د آخرت کار چې جمع شي او ټکراو پکې راشي، ته به د آخرت هغه مخکې کوې. کنې مثال به دې داسې لکه چې کوی کې زوی پرېږدې او د چرګې فکر کې، چرګه خو راوښکل پکار دی، په دې وخت کې د هغې حیثیت دی. سید الکائنات خدای پاک هم دغه خبرې ته اشاره کوي، کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تاسو د دنیا مینه کوئ او آخرت هم پرېښې دي. مینه یې یاده کړې ده، کسب یې نه دی یاد کړی. دا نه وایي چې د دنیا کسب کوئ، نه د دنیا مینه کوئ، نو مینه یې نقصاني ده. مینه دقه یي چې د آخرت کار د دنیا دپاره پرېږدی، حلال و حرام تمیز پرېږدی، د خدای یاره پرېږدی، د یو مسلمان حق پرېږدی، د هغه نه هم حق وې پوله تې وې، غلا تې کې، ډاکې پې کې، نو دا هغه ده د دنیا هغه مینه ده چې تا به غر کوي. کنې سړی چې خپل حلال روزي ګټي، ما ورته وي هغه له خدای ژوند ښه ورکوي. زموږ دا بزرګان وایي د دنیا مینه او د دې زړه مینه، د زړه ورسره تعلق دا داسې دی لکه یو دریاب وي او په هغې کشتۍ روانه، کشتۍ کې خلک سواري، نو کشتۍ ته که اوبه نه ننوتې نو کشتۍ کامیابه ده او بلې غاړې ته به ورسي فاره. او که کشتۍ کې سوري وشو لاندې نه او اوبه ور داخله شوې نو کشتۍ هم غرقه شي او کشتۍ کې چې څوک ناست. دقه شان د دنیا کار کوه، زړه پرې د پاسه ساته، وایي د خدای مان دی، که راغلی د خدای شکر ادا کړه، که کمې پکې راغی صبر وکړه. وایي دا نشې په فراز راځي، ځان به لیونی کښېنه، کنې همیشه به غیر مطمئنې. دا ولې خلک خودکشي کوي؟ دا د دنیا په حرص د وجه او پریشانۍ ذهني، که د ځان ته آخرت را یادولی او مرګ را یادولی، قسم دی بیا به خودکشي نه کوله. ځکه چې سړی خودکشي وکړي دنیا کې په یو سوره دی دغه که، خو آخرت د ځان له غرق. او دی وایي جوړې زما به خلک صفت وکړي چې ډېر بهادر دی چې خودکشي وکړه. نه هر سړی به در باندې لعنت وي چې مرداره، دنیا دې خرابه کړه او آخرت دې د ډمبرو لرګی.
د دواړو جهانو سردار وایي چې چا خودکشي کړي غر نه ځان غورځوي په چاړې ځان واري نو دی به تر قیامته پورې په دغه مبتلا وي غر ته به خیږي او راغورځېږي او چاړه به یې لاس کې او ځان به وایي او که چا په زهرو مړ کړي ځان زهرو پیاله به ورسره یو ګوټ ګوټ پسکي دا به د عذابي د آخرت بېلالویه معاشره ده ځکه د آخرته پورې دی ژوند ته دې ته برزخي ژوند وایي ریمان کی تاڼه کی دی لا فیصله پوره نه ده شوې خو د تاڼې ژوند دی خراب دی چې سړي آخرت سره مینه وي د دنیا کار کوي نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لوی ولی الله تیر شوی او بزرګ هم او هم یقینا نو یو ځل مجلس کې ناست یو سړی والا غلی راغی وی صاحب هغه تجارتي مال چې په فلان کې کشته کې او خو ډوب شو د ده مالو تجارت نو د زر وی الحمدلله په مجلس کې ناست دی بیا یو ګنټه نیمه پس بیا سړی راغی وی صاحب کشته بچ شوه مو خو یې چې په عمر کې ګیره شوې ده غلغلو کې ډوبه شوې وی هغه ترې روغه صحیح سالمه راووته نو تی بیا وی الحمدلله نو چې مجلس ختم شو چا تې تپوس کوي صاحب دا څه چلو دې سړي درته څه ووی او تا الحمدلله وی دې ډومبي راته ته ووی چې کشته ګیره شوې ده غرقه شوې ده او د ما تجارت هغه پیسې او مال او دولت پکې ټول لاړ وی ما زړه طرف ته توجه وکړه چې زما دا زړه خو پریشانه نه دی نو زړه مې پریشانه نو مطمئنو ما وی د خدای فیصلې دي د خدای مال وهغه شته نو ما د دې زړه په دې اطمینان او په خوشحالۍ د خدای الحمدلله ووایي چې شکر زما زړه ته پریشاني نه ده راغلې او چې بیا دوباره خبر راغی چې کشته بچ شو صحیح سالمه ده د غلغلو نه راووته نو بیا ما زړه ته توجه وکړه زړه کې مې تکبر نو راغلی ما وی راکړې م خدای دی او راکوي م خدای او والي م خدای نو زړه مې مطمئن و نو ما ذکر وی الحمدلله نو سړي باندې تکلیف راشي د دنیا او دی د خدای سره هغه زړه او ایمان یې د خدای په ذات او دغې په خپله شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب طالب ولا سبق نو پخوا خو د روزې اسباب کم نو ګیلان یو کلی دی عراق کې ځکه ورته ګیلاني وایي نو بغداد ښار دی نو د کلي طالب و ښار کې اوسېده سبق یې وی خو یې پیسې را سره نه وي نو دجلې غاړه ته به زه لاړم هلته یو بوټي کېده او څه میوه شان به یې کوله ځنګلي زه به کله لاړم چې را سره به پیسې نه وي خو چا ته مې سوال نه دی کړی ځکه دی سید هم دی د پلار د طرف هم سید دی او د مور د طرف هم سید دی او لوی ولی الله دی دا خلک چې ورته د یو لسمې ځوان وایي او د ګوډ پیر وایي دغه یادو او ګوره دا هغه عقیدې د شرک به نه لرئ د خدای بنده و نیازبینو ښکلې سره نه به ترې سوال کوئ نه به ورته اواز کوئ لکه دا قمقل خره خلک انسان اواز نه اوري او نه د هغه په لاس کې ستا خیر و شر دی د خیر و شر مال خدای دی وایي دا راته بدي ځان ښکارېده چې زه د چا نه سوال وکړم ما سبق خپل ویم چا نه سوال سره کړم وایي هغه پاڼو نه بتلم هغه به مې خوړی نو داسې نور فقیرانو هغوی به هم تلل نو یو ورځ لاړم څه خاص شی راته میلاو نه شو خلکو نه هغه مخکې خلاصې کړی نو یې راغلم جماعت کې ناست دی سبق وایم خو یې لوږه را باندې راغلې د سترګو باندې مې تیار راسي هماغې نه چا ته به سوال دې کې یو سړی جومات ته راننوت او هغه سره ډوډۍ وه خوشبویه انګورې ګوډ کې کېناست نو د انسان طبیعت کې خو چې وګي نو د هغه ډوډۍ ته مې خیال شو نو ما ته وایي وروره راځه ما ورته ویې نه راځه ما سره ډوډۍ وخوره ما ویې نه ته راځه
ما وی دا خو د غیرت نه خلاف ته چې یو ځل دې ورته وکتل خو زه دومره وږم چې هغه به نوړی خولې ته اوچتوله دلته به زما ژبه بې اختیاره راووتله هر باندې پېښ شو چې دا سړی خو ډېر وږی دی ما ته وایي ستا د قسم یې د خدای په ذات چې راشي شرمېږه ما چې قسم یې راکړه ورنم کېناستم ورسره ډوډۍ خورم ما ته وایي زه وروره د بل کلي نه راغلی خو یو ښځې رانه پیسې راکړې وې 12 اشرفې او ما ته یې وي زما زوی دی په بغداد کې سبق وایي نو دا پیسې به هغه ته ورکړي او نوم یې راته عبدالقادر ویلو او د ګیلان دا سړی د ګیلان نه راغلی نو دا طالب خو دې چېرته نه دی لیدلی د هغه وایي زه خو عبدالقادر خو زما نوم دی بس وی معافي راته وکړه وایي نه ته څه وی ستا د دې پیسو نه ما دغه اخېستو ترکاري و دا مې په هغې پیسو اخېستې زه وږي وم مجبور وم نو چې خدای چاله رارسوي که نه په کومه طریقه یې والا راوستو څومره تکلیف یې به تېر کړ او بیا ډوډۍ خپله وخوړه دا د مور را کړې وي او خدا ته ماله ګورې دی بیا خیر دی پروا نشته نو خدای د زړه غنا چې چاته حاصله کړې قسم د دې خوشحالی که لږې دی وي خدای که دا هم نه وي نو ما به څه کړی وي نو د دنیا حرص د دنیا لالچ او دنیا پسې ځان لیونی کوټ دا د ټولو ګناهونو سر دی دا جرایم چې وینې بدماشۍ چې وینې ډاکي وینې په رڼا ورځ د چوک یادګار نه سړي نه پیسې دي او تماچه والا په سر کېږي دا هغه د دنیا سپي دي د دنیا وږي که دا شی پکې نه وي بیا به دا نه نو د دنیا حرص دا سړی تباه کوي او په دې معاشره خرابېږي خدای پاک دې دا حرص زموږ د زړه نه وباسي کسب خیر دی کسب کوه ښکلې جامې اغونده ښکلې خوراک کوه دا خدای موږ له پیدا کړي دي خو ځان ورپسې لیونی کوه ما دا لیونتوب د خدای او د رسول نه دی خوښ دا معاشره خراب